الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارشد خان دی. د هریچند یونین کونسل سابقه ناظم یم او اوس د قومي وطن پارټۍ د هریچند یونین کونسل چیرمن یم. اکثر خبرې کیږي چې قومي وطن پارټۍ د هریچند یونین کونسل دپاره څه کړي دي. نو زه د خپلو ملګرو له دا پیغام ورکول غواړم چې د هریچند په یونین کونسل کې کم کارونه شوي دي، کم ترقیاتي کارونه شوي دي، د هریچند یونین کونسل کومه ترقي کړې ده، نو دی د قومي وطن پارټۍ او د جناب آفتاب احمد خان شیرپو په برکت کړې ده. کارونه خو ډېر دي، کیدای شي زما نه هېر هم شي، خو زه به لومبې د ایجوکیشن په مت خبره وکړم. د ایجوکیشن باره کې زموږ مشر د سکولونو یو جال خور کړی دی. مثال د سیپل کلي د سکول نه راوالم. د سیپل کلي سکول د سبحان دی په ځای کې د جنکو پرایمري سکول جوړ شوی دی. په جولاګانو کلي کې سکول جوړ شوی دی پرایمري. د انځرګل په بانډه کې د هلکانو پرایمري سکول جوړ دی. په مخد کلي کې د جنکو سکول جوړ دی. د ارچن په جوړ کې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي دا ټول قومي وطن پارټۍ او زموږ مشر جوړ کړي دي. د دې نه علاوه هرچند یونین کونسل ته د ګیز دا دومره غټ پیپ چې کوم دغه نه د عمرزون راغلی دی د هرچند ته، دا یوه غټه کارنامه ده. بیا په هرچند یونین کونسل کې ډېر زیات کار د ګیز په مت کې شوی دی. که کوم پاتې نو انشاءالله تعالی په راتلونکي وخت کې به وشي. اوسني حکومت چې ډېرو کې چېرته یو کلي ته یا یو محلې ته د الیکشن د پیپ واچي، هغه هم زما په خیال باندې چې کوم پیپ یې اچولی دی هغه مقصې په ځمکه کې پروت دی او لا ګیس پکې نشته. ورسره د بجلۍ په مت کې که زه ده ووایم چې د هرچند په یونین کونسل کې بار خبره زه نه کوم، زه صرف د هرچند یونین کونسل خبره کوم. د هرچند په یونین کونسل کې داسې کلي نشته چې فرض که په هغې کې دي هغې ته د بجلۍ روغ لین نه شوی. داسې نه چې یو ټرانسفارمر پکې لګېدلی. یو کلي ته چې فرض که کوم لین شوی دی قومي وطن پارټۍ کړی دی، نو د هغې سره کم از کم لس 15 ایچ ټي ستنې، لس 15 ایل ټي ستنې، د هغې سره ټرانسفارمر روغ یو سیسټم لګېدلی دی. نن دوی راپاسي په یو کلي کې یو ټرانسفارمر بدل کړي یا یو زیاتې اډیشنل ټرانسفارمر ولګوي او په هغې باندې لاسونه پړق یو جنډې پکې لګوي او یو قومې جوړه کړي. نو زه دا وایم چې دغه ته کار نه ویلې کېږي، کار دې ته ویلې کېږي. ما نه یو ورځ تپوس وشو د شپې د حجرې نه چې یاره د هرچند په یونین کونسل کې داسې ځای شته چې پکې تیاره ده. ما سوچ وکړ اشرف خان د خدای وبخښي هغه جمدې و، هغه ته مې ټلیفون وکړو. ما ورته ویل چې یاره داسې ځای شته؟ هغه ویل چې یاره داسې ځای خو نشته. بیا مجبوري ورته یو ځای وښوده. مونږ ویل یاره ولې؟ ویل چې یاره تیار کار دی راسره، ټرانسفارمر دی او ستنې دي چې درته ولګوو. بیا مو ورته یو ځای وښوده، سیدامنان کلي کالوني مو ورته وښودله. مونږ ویل یاره په دې کې چې دی نو دغه نشته، بجلي نشته. البته بجلي وه په هغه کلي کې، هغه کار مونږ وکړو. دغسې د بجلۍ په کار خو یو پیره په دې کې یو پروګرام شوی و، لمزیب د خدای وبخښي اجمدیو، هغه یو خبره کړې وه بیا ډېره زیاته مشهوره شوې وه. هغه دا ویلي وو وایي چې یاره آفتاب احمد خان شیرپو صاحب قومي وطن پارټۍ چې څومره ټرانسفارمر یې لګولي دي دومره دي دا نورې پارټۍ صرف د غوړو تش ډبي په ستنو کې ولګوي، او څومره تارونه چې دوی خواره کړي دي د بجلۍ دومره د دوی د میزرې بڼ خور کړي.
او څومره پورونه چې لګېدلي دي دومره د دوی د سپېدارو ډاګیو لګي نو هغه عالمزیب په هغه وخت کې وویل زه به ورته دا سیاست پرېږدم نو مرګور عالمزیب د خدای وبخښي هغه په خپله منلې وه چې یاره دومره کارونه چې کوم دي نو دا شوي دي د بجلی په مد کې د سړکونو په مد کې چې څومره زاړه سړکونه جوړ دي مخکیني د ارچن په یودن کونسل کې دا ټول بلکې زه به یو خبره بله وکړم اکثر په یو بورډ هم ما لیدلی د اریګیشن په اوس هم لګېدلی ګورې دا یاد ساتئ د بشیر میا د کلي نه چې کوم نیر سپین کاڼي د پوله پورې دا کوم سړک جوړ شوی دی د دې افتتاح مو په خپل لاس جناب افتاب محمد خان شیرپو صاحب سکندر صاحب دا چې د دا مو په خپله کړې ده او هغه پل سکندر خان د مرداد کا په ځای کې چې کوم میټینګ شوی په هغې کې پل منظور شوی په هغې باندې کار هم شروع شوی دا نه چې په هغې کار ټینډر شوی مو کار هم پرې شروع شوی نو دا کارونه چې دي نو دا چې دا کوم روان دي په دې کې زیات کارونه چې دي نو دا ګوره قومي وطن پارټۍ کړي دي دا بل چا نه دي کړي دا هریچند یونین کونسل چې کوم واټر سپلای سکیم دی یا ټینکۍ ده دا هم چې ده نو دا قومي وطن پارټۍ زموږ مشر جوړه کړې ورپسې د ټلیفون ایکسچینج ټلیفون په هغه وخت کې یو خاص ضرورت و موبایل نه و بله د کمیونیکیشن څه طریقه نه وه ټلیفون ښه غټ پټ ایکسچینج چې کوم دی نو حبیبالرحمن بانډه کې ارچن نمبر چې دی نو دا جوړ شوی دی د ټولې علاقې دپاره خاص د ارچن دپاره جمشید منیجر ورله ځای اخیستی او دا چې کوم دی نو دا د ټلیفون ایکسچینج جوړ شوی نو زه دا خبره کوم د کې به ووایم د نوکرو په باره کې به زه خبره وکړم د ارچن په یونین کونسل کې بارې خبره زه دا بار کوم چې بارې خبره زه نه کوم زه صرف د خپل یونین کونسل خبره کوم د ارچن په یونین کونسل کې چې کومې نوکرۍ زموږ مشر ورکړي دي نو که زه دا کسانو نومونه والمه نو ښه خبره خو نه ده وایي به یاره په میډیا باندې دې یاد کړو خو ډېرې زیاتې نوکرۍ دا ماته یاد دي دا زما په مخ کې شوي دي ډېر پکې داسې افسران دي چې هغه مطلب دا دی چې 18 بریز ګریډ ته رسېدلي دي ډېرو ریټایرمنټ واخیسته نو اوسني وخت کې زه دا وایم چې یا د نورو پارټو د ارچن په یونین کونسل کې کوم نوکران کړي دي ما ته خیر د تاسو په ګوته کې چې ډېر زیات زما په خیال چې په دې فارم کې به یو دوه درې چې دی نو کلاس 4 نوکران اخیستي زما په خیال په یونین کونسل کې چې ته سیکرټري مې کړي دا خبره مې رایاده شوه څونه سیکرټریان څونه کلاس 4 چې په بلدیاتو کې دي دا ټول شیرپو خان چې دی دا برتي کړي څونه چې په زکات کې دي دا ټول شیرپو خان برتي کړي نو زه نشم ویلی چې فرض که شیرپو خان ته نور څه وویو چې راشه ګوډ راله وکړه او که نه څه بل څه راله وکړه باقي خبره خو دا ده چې کارونه ترقیاتي کارونه کوم شوي دي نو زه دا په دعوې سره ویلی شم چې دا زموږ ملي رهبر جناب افتاب محمد خان شیرپو جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب په ټیم کې شوي دي او انشاءالله تعالی په راتلونکي وخت کې به دا ټول کارونه هم په دقه طریقه باندې کېږي موږ ته به اکثر اطلاع شوه ویل بیا ستاسو څونه کار دی هغه چې دی یو لیست راولیږئ او په هغې کې چې دی به دا کارونه کېدل ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني